د ځمکو دا لانجې مانجې مونږ له خدای پاک دا مرسته راکړي دي چې زمونږ او زمونږ د بچو ژوند ښه په ارام تېرېدی شي. ته غلې کښېنه ښځې، دا زمونږ حق دی او زه خپل حق هېڅکله هم چاته نشم پرېښودی، ځکه چې دې سره زمونږ د بچو مستقبل جوړېږي. سبا په حجره کې فیصله ده، ته صرف دعا کوه چې جرګه زمونږ په حق کې فیصله وکړي. یا الله ته د دې حق کې فیصله وکړي. مخکې ویلو که نه چې په دې جرګو مرګو نه کېږي، خو تا بیا مغه کار وکړو د کوم نه چې ته ما منې کړی وي. ستا څه خیال دی چې په دې جرګو به زه تاله خپل حق درکړم؟ حق خو ما ستا پلار له هم نو ورکړی، نو بیا ته پکې د کوم باغ مولی؟ بیا واوره زما خوږه نیکه، که جرګې زما په حق کې فیصله ونه کړه نو زه هم ستا نوسې یم ستا. قسم مې د په خدای په مټو کې مې دومره زور شته چې دا خپل حق دنه په زور واخلم، په زور. حق خو ما تاله په وړوکوالي درکړی و بچې، دوه ټاپیانې او دوه فینټه ګولې.
وینه خو ما په حجره کې توی کا بل کلا بکواس غلی ځه تا زما خاوند نه مو وژلو تاسو ظلم دی کو ظالمه غلی ځه او د دې کلي نه ورکه شه چې بیا دې دلته په سترګو نه وینم ځه یارکه اوسه دې کوي دا بچي اوسه دې کوي او بوځئ د پسانو ته واچوئ چې کارغانې په غوښو ماړه شي په غوښو زبتان داسې اوسپنه جوړوم چې د هغې ظالمانو په سر لکه د تندر به دې غورځوم لکه د تندر به دې غورځوم شابه ختم که بچه زر زر उसका دا دې یو شو او دا دې بل شو او زما دا شو دا والی زما بچو بیا به وایي چې
چینیکه په مونږ باندې اړو چیرې پیرې نه کوي اوې نن یې بغیر اوبه وڅښو خوښ هم ده که نه ته مو لاره د پټي فصل همیشه د لاره ووي ټپوسانو پرېږده زما لاس پرېږده دا لاره د چا د پلار میراث نه ده په کومه لار چې فرعون تللی شي په هغه لار باندې موسی هم راتلی شي ځوانه ته یې څوک ستا نامه څه ده یو محافظ د تورسرو محافظ هغه محافظ خو لاسونه د ښکلولو قانون وي چا چې ستا عزت بچ کو چېرته دی هغه محافظ ځان سره به دې راوستی و که نه دستخوش چکی بدماش زمړه خیر دی که چېرته مخامخ رالو نو سینام انعام به ورله ورکو دا احسان به یم خلاص کو زه لیلا ته اوس ارام وکړه ځه محافظ
زه دې په خپله لار راواړولم. سلیمه څه سوچ کې زما په خیال ستړی شوی کامران یار ستړی چرته یم د شیري د خدای پاک بیخ بنیاد وباسي نیره پسې د لسو بجو چای راوړي او نیره پسې د غرمې روټۍ راوړه په نه هره کار چرته کېږي په خېډه کې م قسم په خدای چې موږ کان چغې وې چغې دغه زموږ حل دی مړه لکه سلیمه تاسو لا کار نه ختم کړی تاسو لا تر اوسه دا کار وکړو برلالا په نه هره کار نه کېږي ها پوه شوم شیرې نه ده راغلی ځئ چې زه کور ته لاړ شو چې روټۍ وخورو او شیري سره به زه کور کې خبرې کوم راځئ ډېره ښه ده بابا یو خو مې د بیبي ګل اړوکي په سوجونو کې وګوره خدای خبر چې څه چل دي هېڅ فکر مه کوه چې سیده مې شیرې زوی دی داسې مې خیبرین زوی دی او د هر څه خو ستاسو دي که نه خدای دې ستا قدر وکړي وروره تا خو موږ لپاره ډېر څه وکړل که ستا په ځای زما خپل سرکار ورور هم وی نو هغه به موږ دومره څه نه وی کړی شیری انا راغلی داسې وی او ټیم څه دی 3 بجې دی لالا ما خو پټو ته روټۍ هم نه ده وړې اوس به څه چل کېږي څه چل به کېږي غوږونه به دې راکاږي اوس به د پته ولګي السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بخیر علي بچې السلام علیکم مورې وعلیکم السلام بچې ودرېږه شیریا یو خو ته په خوبونو باندې نه مړېږي نه خو تا پټو ته توجه ورکړه او نه د خدای ظالمه مونږ پسې چېرته پټو ته ډوډۍ راوړې آخر ته به کوې څه پرېږده مړه لالا چې ته ژوندی نو زموږ کارونه د ساجت دی چې لږه چیرې بیرې وکړو لالا هلکه سلیمیا راځئ یاد چېرته چکر مکر و لالا له خدای په امان वाह शिरिया वाह क्या बात है زور خو به بچاوو ځکه چې دا شراب دي که نه دا چې څونه سړېږي نو خوند پکې زیاتېږي او بیا ډېره موده پس زه تاسو سره یو ځای نشه کوم یو ځای دست خوشای چکی بدمار د سرو شونډو نشهی میزان ګڼلو نه ما څه وې د سرو شونډو نشهی مخکې وایه ما وې د سرو شونډو نشهی میزان ګڼلو واه بابا جانا په خله زور پیدا کړو قربان دې شم غوټۍ چې کله ګل شي بیا به کله دا غوټۍ شي قربان د یار د شونډو کله ګل کله غوټۍ شي سرتیزیا لږې ځو دغه نیلم بالا خانې ته چې لږ نور خمار شو نو بیا ځو او که نه زه چې ځو پیره ورځئ بابا جانا اوس به سم بلم او د ظالم بچو
ما ته خپل ځواني را یاده کا چې یو ځل د چا لاس ونیسم نو بیا یې د دنیا په یو قیمت باندې هم نه پرېږدم ولې چې زما نوم زورور خان دی او د زورور خان چې کوم شی خوښ شي بیا یې هغه د مټو په زور باندې وسولوي د مټو په زور زور پته خو به دې وسولېږي ځوانه چې پنجه زما په پنجه کې واچوي خبره دا وي چې دا جنۍ په رضا پرېږدي دستخوش چکی بدماش چکی بدماش لکه ته خو به داسې خفه شوې لکه چې خور دې وي غلی شه زما خو مینه ده خور به ستاسو جوړوم خبردار چې ډزو نه کوي مخکې شئ صبر وکړه انسپکټر صاحب دستخوش چکی بدماش हाँ चेकी बची खैर शाह बाबा जाना अगर पुलिस इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वर्ग इंस्पेक्टर ला दावाल इंस्पेक्टर से हेलो हाँ इंस्पेक्टर दा जमान वसीली फौरन प्रेदा खान मानो पे जंदली उस बदरशी अबे तू उजरे तराशा खुशहाल बदेकम इंस्पेक्टर साहब دوی ته د څه تکلیف ونه رسي سره فارغ کوا ولې دوی سره زما ډېر حساب کتاب پاتې دی او هر اشتیا دې شاړو شاړو داسې پیاده بوزا چې د ګور بشي وشي زور ورخانه حساب کتاب خو وکړو یو خبرې په کولو وګوره چې بیا دې نیلم په بالاخانه کې ګینه خانه بلی تا خلکم دستخوشی چکی بدماش تو خو اول د دوی تا خانه نظر را بار کا یا بد بلا خانه خبره کو فرشتہ के खुजस्ता सुही समने लगा वो पखर दिमागी की स्ता सुप्लारियम प्ला इंस्पेक्टरा ब्रेक द शिरे होता का मलकरी
کلی نو لاړې پرېږده لکه دا کسان انسپکټره بیا دې پاره خیال کوه چې داسې غلطي ونه کړي کنې نو ښه به نه وي څو ځله مې درته ویلي دي چې د فضول کارونه پرېږده خو تا زما یوه خبره ونه منله او د خپل بدعملۍ نه منع نه شوې دا خو ښه شوه چې زه راغلم او د پولیس نه مې خلاص کړي کنې تا خو بابا له بدنامي کتلې وه او د هغې عزت مې خاورو سره خاورې کړی و سرتیزیا تر څو پورې چې مې هغه د خاورو سره خاورې کړی نه وي الله هیک په ارام کښېنم زه به په هغه باندې د خاورو انبار جوړوم د خاورو انبار نه لا لا نه مونږ به د اوش نه کارلو د جوش نه نه اخر کلی ولس دی د خلکو سترګې به هم ځان ته نه راړو که نه او بیا د یار دوست څه دپاره دی هلو دست خوش چکی بدماش وایا سرتیزا څنګه یاد کړم سردل خانه لالا می یاد کړي سه ایمرجنسی دا فوراً حاضر شه ډیره ښه ده سرور خان اشنا وایا بیا دې کم خر په خټه کې نښتې دی وردلیا یو سړی دی چې نوم یې شیری دی ما به پخوا ختم کړی و خو څه وکړم کلي ولس خبره ده پوه شوم اشنا ډېر ښه پوه شوم داسې بندوبست به دله وکړم چې هېڅوک په دې خبر نه شي د الله په امان زه خو زه زما دا کسان ځان سره بوزه ټیک ده لالا وسواړې دې په بلا دست خوشی چکی بدماش دقه جواری وټل زما د شپې غواړي خپل ورځ چې ما پټلې و ما نه پسوره نه و کله مې ورسته خبر اورم نه مې نه غسې ما وې خبر اورم ما خبر اورم وسړیا ما ته وګوره او خبر اورم پرېږدې سړی پرېږدې یار په خپلو کې بچګړه شوي دي وړومبي ځل غریب چېرته جواري ګټلې ده او هلته ته کوربل غواړي زه به لهجې په درکړم خبرونه چې ما نه اخیستې وي ګوره شیریا قسم په خدای دا مور ګډه مې بېرودې ده قسم په خدای که لاړم که نه دومره بېعزتي مې ومېږو دومره زه به د هغې نه څه جواب ورکړم راځه خدای بخښېږي تا له به چې پیسې درکړم ځې چې نو ډېرې ته ناوخته کېږي ځه چې ځو
زمونږ لاره مو ونیوه تاسو مرګ دا خلک پته نه لګي لالا څوک دا تاسو د دې ټیټ سرونو نه دا پته لګي چې تاسو ناکام راغلی خدا راته ووایه چې څوک و هغه سړی چا چې ستاسو نه شعری بچ کو جواب راکړئ تاسو چپ ونیئ خان د هغه نوم خیبری و خان شیری او د شیري ملګري مونږ یې هېر کړي وو نږدې وه چې مونږ به د هغې په کپرو کې اوبه څکلې وي خو افسوس چې خیبری نه وی راغلی بس خوشی چھکی بدماش یا لکه میرات مړو دا خیبری په کې لاسوک دی خان دا د بر کلي د ملک زوی او د شیري ورور دی نو دا راته وایئ چې تورډینې چېرته دی خان هغه بوی سره مقابله کې مړ شو او موږ ته په تیښته رالي و زما زمرو وا دا کوم وخته پاتې شو ما به چې کله بدماشي کوله که نه نو د خپلو مټو په زور به مې کوله او تاسو په اجرتیانو زور ښایئ تاسو نه دي اورېدلي چې اجرتي ته شي نو پلي ته شي یو خبره په کلو غوږونو واورئ چې د بل په لاس به مار نه وژنئ اوس به تاسو ځئ او خیبری او شیری به د خپلو مټو په زور وژنئ په زور اے محافظه دا ته ما ته ولې نه ګورې لیلا ته پردی عزت یې زه دا نه غواړم چې موږ دواړه دې په دې کلي کې بدنام شو اے خو زه دا غواړم چې ستا غوندې کې بهادر سړي سره بدنامه شم خو زه دا نه غواړم چې زه تا بدنامه کړم واوره ای خودسري جنۍ چې بیا ما سره د میلوېدو کوشش ونه کړي خبرې واوره زه به بار بار تا سره میلاویږم ښه زما نوم لیلا دی زما نوم نیلم دی ته چې ما سره دومره مینه کې نو زه به هم ټول عمر صرف او صرف تا ته کسم نیلما ته چې ما ته کسي نو زه به تا ته کسم او ای نیلم ته چې نه که نه نو زه به چا ته کسم ستا د کسو مې د کسو په لور کسي دغه کسي مې په نسو نسي کسي که ستا دې تورو سترګو زما تندی اړکو نور تیغونه یې زما تندي ته پسي خورې ولې داسې خفه خفه خیر خو دی خفه به ولې یم وروره زما خو ټوله ژوند په خفګان کې تېره شوه ته په خپل کور کې خفه ولې وروره تا نه دي اورېدلي
چې د ښځې خپل کور نه وي، چې وړی نو د پلار په کور وي، چې واده شي نو د خاوند په کور شي، چې بوډۍ شي نو د زوی په کور شي. او وروره اوس خو مې په زړه همدا یو ارمان دی چې د خیبري په سر د واده څېره ووینم. و زما ساده مورې چې سر سلامتي نو ټوپۍ ډېرې او بیا خیبرې نه لاندې کوم داسې بوډا شوی دی چې تاسو به د واده غم کوئ. نه شیري زه به خیبري لالا له داسې جینۍ ګورم چې لیلا به وي لیلا. لیلا بچې مې نه ښکاري. زورور خانه چېرته تللې ده؟ بابا جانې ما ته پته نشته او ها هغه سرتیزي ته به پته وي. دس خوشوئے چکی بدماش بابا جانا الکوئی الکان زندہ باد ونا رمچی جنکے زندہ باد جنائی دا چرتا دا خپلو سویل ہو سر بگن کنا چکی بدماش جنکے زندہ باد واہ روانې زړګیا هاي لږ لیب خوراک وکنه تا ته ما نه ویل چې ما لارې به نه نیسي تا بیا زما لار ونیوه هاي او تا ته ما نه ویلې چې زما نوم هم لیلا دی لیلا زه به بار بار ستا مخې له راځم بړې خپل کار کوه خبره وره خبریا نن به ته ما سره دا فیصله کې یا به ته ما ته د مینې اظهار کې او یا به زه خپل ځان تر خپل سر وړمه چې ولې نو لیلا دا به څه وکړو دا ما ته پته وي چې ته به په رښتیا خپل ځان ولیدې نو ما به پخوا تا ته د خپلې مینې اظهار کړی و لیلا رښتیا ما ته پته زړګیا چې دومره ټینګې نه یې خواشه مړې تورې سترګې سره لاسونه درته خاندم خورې زلفې شنه خالونه درته خاندم ستا تورې اوږدې زلفې په بشر خورې ولې زما د سترګو مخکې ځي بهر خورې ولې ما سینګار د خاپیرو دې نن جوړ کړې کړي پانزیب مې اورازونه درته خاندم لاسونه دې سره کړي شونډه سرې لرې هر وخت نګرې دې پخپو کې د اختر خورې ولې اوه دا موږ کوم طرف ته روان یو اصلي خبره خو زما نه یې روا د څه خبره زما او ستا د واده خبره تو ما سره کله واده کې چې دا ته صبر دې وکړم نو لږ صبر نور وکړه څه مطلب دا چې اولنو خیبري لالا واده کېږي نو بیا به زما او ستا واده کېږي ټیک ته شیریا چې څنګه ستا خوښوي هلکه سلیمه پوله مو ګوټ کړه او خیبر لالا ټوله پوله م ګوټ کړه خو دا راته ووایه چې نور کار شته که نه نور کار خو نشته شیرې را روان دی کیدای شي که روټۍ راوړه لالا شیري چې څوک په تمه شي د هر څه نه بېغمه شي خبر لالا شیري هغه یې روټۍ راوړه اوه کبرانه واړوه کاڼې چې مخلوق پسې شیري روټۍ راوړه هلکه شیریا د سورې ته یې کېږده او موږ درغلو ډېره ښه ده لالا لاس ماس وینځئ راځئ کښېنه لالا راځه کښېنه شیریانو خو دې ډېر د توري کار وکړو بس څه کې مور مې ویل لوټۍ ورپسې یوسه سلیم خان ستړی شوی دی ډېر ستړي شو که د شیریان دا خو یې ډېر د خوشحالۍ کار کړی دی نیمه کړي دي نه په ایمان ښه
شیریا په خورواګیری چکنی راوړې ظالمه هلکه شیریا سودایي شوی غوندې چېرته عاشق شوی خو نه یې نه نه دا څه خاص خبره نه ده ستا د دې ټیټو سترګو نه دا پته لګي چې چېرته د سبو په چکې باندې خوېدلی شیریا اوس ګیر شوې کامرانه ګیر خو دی د مخکې نه دی او هغه هم د نیلم په جال کې د نیلم څوک ده شیریا لالا نیلم د پېښور یو ډېر اوچته ډمه ده او ما سره ډېره زیاته مینه کوي څه چلو شو چې ډمه ده لویو لویو پښتنو دمو ته د عزت صدرې په سر کړي دي خپلې ښځې ترېنه جوړې کړي او په عزت سره کور کې کېنولي دي زه هم نن بابا سره ستا او د نیلم د واده خبره کوم ته به څه یاد ساتې شیریا دلارا لغه کله واده کوي چې مونږ هم څه خوشاله یو ولورې چې سکال فصل سنبال وکنه دواړو رونو لبدې په یو ځای ودونه وکړو څنګه دې خوښه ده خور څنګه چې ستا خوښه یې لاله زما هم په دې فیصله ده لیلا بچې ستا باره کې ما یو فیصله کړې ده بابا زه څه پوه نه شوم د څه فیصله بچې ستا د واده فیصله بابا دې باره کې خو ما لا سوچ هم نه دی کړی څه مطلب بابا زما مطلب دا دی چې لاول به زه خپل کور ته خپلې لورې له ښایسته ښایسته یو دوه بادیګانې راولم د هغې نه پس چې ستاسو څه خوښوي ما ته منظوره ده یم شرابي ستا میخانې ته په هوا راځم زبردست رو شونډو شربت تا میخانه کیس کم وار نیلم وار هغه به کم ورځي ته به زما شي چې په سر ولای کې دی خپل دې محل ته راولي دې خبر ته به ما یادې وکړه ما خو دې د شپې خوبونه حرام کړي دي خوب زوره ورخانه تا ته ما نو ویلي چې د نیلم خیالونه په خپل سوچ کې مرانه ولي دست خوشای چکی بدماش چکی بدماش یارورا دا پتا سے چلو شوئے اس پویخ خوبونه ویني زما په خیال نن د شیش ډېر کړی دی خو میز کا کنه داسې ثواب پکې دی مړ شیریا په والله که د دنیا په یو مذهب دې پرېږدم په والله که دې پرېږدم شیریا زړګیا زموږ ښکلی مذهب دی او بیا موږ مذهب دا اجازت راکوي چې ویډه مې ته دي د حیا څادر په سر کړی شي او هغه دې په عزت په خپل کور کې کېنولی شي شیریا د ډمې مثال دی ولال وي چې کوم قسمت والا ته میلاویږي ډمه چې کله په خپل پښتو ودرېږي نو هغه بیا ذوالفقار شي توره ماتېدی شي خو د هغې د خولې نه وتلې خبره نشي بدلېدی زه مخکې هم ستم اوس هم ستایم او بیا به هم ستایم نو بیا وګوره نیلم د شیري مثال هم د تا تړی دغه نه دی قسم مې دې په خدای وي چې زه به تا د کور مېرمن ضرور جوړوم لا 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 لا
جارو روم برگ د خسته بلبله مونږ چې درته سوایو همدا منه مونږ د شرابو په نشه کې یو او که په نشه کې مونږ نه څه غلطي وشوه ګوره چې مونږ معاف کړي خبر وه چې ما لاس را نه لګېده په دې لور به د کلمې وباسم تاسو د شرابو په نشه او زه د عزت په نشه که ما نه په نشه کې څه غلطي وشوه ګوره چې ما معاف کړه ډېر ښکلی ځوان راته ښکارې خو مونږ دا نه غواړو چې مونږ د ستا په وینو خپل لاسونه سره ښه به دا چې ته په شرافت د دې ځای نه لاړ شه او دا ښکار زمونږ په حواله که زمونږ په حواله که بېغیرتو تاسو چې کومې ژبې ته خپل ښکار وایئ هغه د خبرې خور نوم دی پښتو ده غیرت دی عزت دی بېغیرتو هغه به کوم یو بېغیرته ورور وي چې تاسو به د بېغیرته چربیانو ته مو خپله خور حواله کړي دا که ستا خور ده او کار څه ده دې ټایم کې مونږ د شرابو په نشه کې یو او د شرابو په نشه کې چې کومه ګناه وشي هغه ټولې معاف دي نو بې د یو ګناه بله صحیح
شیریا دمه د چې عزت نشي جوړې دی دمه خیر دموي او کنه شریعه سلیم ټیک وای اته نه دی اوریدلی چې ډمې ډمې یار دې مړ شویل د کمی کوسي غلی شي مړو تاسو زما څنګه یاران دي یار چې تاسو مال وسل لکوي کډمه دا او کار صدا زما عزت دی زبای سره واده کوم تاسو خور ده یار تاسو ورندار ده که تاسو را سره نه ځئ نو زه به هغې پسې یوازې ځم ومرېده کامرانه یار شیرې نه په ځان نه په جهان دی د ته خبره به ومنو ځکه چې د زړه نه مجبوره دی ځه چې ورشو چې په خوله یې کړو جانانه تا نه صبرېدلی نشم د مینې حال چاته ویلی نشم چې چېرته ځې درپسې ګرځمه زه هی درته بېځایه ودرېدلی نشم زه یریږم لیلا چې زموږ دا روزانه ملاقاتونه موږ دپاره څه مسله جوړه نه شي خیبریا څوک چې مینه کوي هغوی د دې خبرو پرواګانې نه کوي او بیا زما ستا مینه خو پاکه مینه ده څنګه چې یوسف خان او شیربانو کړې وه ته خو یوازې نه یې او د دې خبرو پروا نه کوي نو بیا زه څوک یم چې تا به منې کړم ښه په ښکاره ځه راځه دلبر جانا د ګلابي شو اے خیبریا چې په مینه مور شي بیا چاته قیام نه اچي خیبریا ما خدا سوچم نشو کولی چې ته به داسې فضول حرکتونه کوې ما خو ستا د وړوکوالي نه دا سوچ کړی چې تا نه به اوسپنه جوړوم اوسپنه او تا به د دشمن مخې ته لکه د فولاد ودروم فولاد ګورې خو زما قصور څه دی قصور څوک ده دا جینۍ دا جینۍ ګورې دا د کوز کلي د جبیر خان وسۍ ده شاباشي بچی د کم مقصد دپاره چې ما تل دې ځای ته را رسولې وې دا هغې مقصد په ړومبی پوړی نن تا خپه کېښوه ورې ستا مطلب څه دی مطلب دا چې دا هم د هغې جابر خان ظالم نوسی ده د چا چې تم نوسی چا چې نن نه 20 کاله مخکې جیداد دپاره ستا پلار او ستا ماشومان روڼه وژلي وو دا ستا د تره لور ده څنګه چې په هغې جیداد ستا حق دی نو هماغسې په دین ستا حق دی همدې ورځې دپاره ما تا نه اوسپنه جوړه کړې وه اوسپنه ډېر ظلم دې کړی دی جابر خانه ډېر ظلم دې کړی دی نو بیا واوره مورې زه به هغه جیداد په زور نیسم په زور خدای دې مل شه بچې
چې ستا د ځمکې وارث پیدا شو او هغه خپل حق واخیستو او ورته ووایه که څه کولی شي نو خیبري او جی خیبري وي دا زما د پلار حق دی خو په موټو کې د سزوري ورانه واخله ته یو معمولي ګنډی نه د معمولي ګنډی نه نن هغه ګنډه وینه ژوندی ده کوم چې نن زما مخې ته ولاړ دی افسوس اچا رښتیا ویلي دي چې ونې چا به وهلې ونې که ته به لاس کښېنې نه وې د خپلې تنې وپرېږدې نیکه دا متلې پرېږده دا متلې اوس راته تا ووایه تا راته ووایه چې اوس پکو څه پکو لاړ شئ او د هغه سر د تنې نه جدا کړئ دستخوش چکی بدماش بابا جانا عمدہ سے اگانا شدا غسر وسط تنینا جدا شو خبریه خبره وره لیلا څه چل دی خیر خو دی دومره وارخطا ولې خبریه خبره دا ده چې زما بابا ورونو ستا د مرګ بنا تړلې ده هغې ستا مرګ پسې دلته را روان دي لیلا مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی او خیبرې د مرګه نه یېرېږي خو ته ماته دا ووایه چې ته ما سره مینه کوې که نه ته ما سره نکاح کوې که نه ولې تا ته په دې کې شک ښکاري څه زه تا سره په دې جنګ کې برابره شریک یم نو بیا راځه ما سره خیبري ستاسو جیداد سره ستاسو په عزت هم قبضه وکړه څه مطلب مې دا دی خان چې خیبري لیلا بیبي هم ځان سره بوتله دا څه وې لیلا د خیبري سره لاړه د خیبري سره او مشرانو رښتیا ویلي دي خراړه چې مسته شي که نه نو مسلیانو کره لاړه شي راځئ
زتا ته خیم چې مونږ تعالی خپل حق څنګه درکو نن به مونږ تعالی ستا حق ښه په خوشحالۍ درکو په خوشحالۍ بس خوش چکی بدماش دې ته وګورئ نن دام زمونږ د دشمن سره ملګرې شوې ده زمانې ازبینې خورې نن به موږ ستاسو د دواړو ارمانونه پوره کړو تر څو پورې د شریعت ژوندی وي د خیبري یو ویښتم شوک نشي راوړی خوش چکی بدماش
دبن دزونه کې دا زما مجرم دی او دا بزه خپل لاسونه وینم نن ستا د ظلم کاسه نفکور شوه جابریا سشوه ستا هغه روب او دبدبه سشوه ستا هغه بربادي کمې چې په تا ده غریبانانو بېوسو خلکو وینې تویولې او پردي حقونه غوښتل چې د خپلې وینې حق دې مې مالو وګوره جابریا دا ستا ګنده وینه ده چاته چې به تا په ډېر کم نظر کتل نو بیا پورې مورې ستا دس پې کړه د سر ورته خور کا